بیګا یو عامه مسله مې بیان کړې وه، هغه حد ترخص حوالې سره وه چې هغه کې بیا جن مؤمنین پوی نه وشوي. ایمو یو ډېر ګران کادر کربلایي دی دلته متام ته هغه رچي ډېر ورېځې ماښام هغه بیا دوکان ته راغلی ویل هغه صاحب موږ خو دلته کړمان یو کوم ځای نه رڅو 8 کیلومتر دی نو ویلی موږ دلته روژه بخورو بیا ته ویلي دي چې 2 کیلومتر حد ترخص دی. کسا حد ترخص مطلب دا چې کله ایتا پېښور ته اراده دی، ایتا 22 کیلومتر نه بهر اراده دی، هنګو ته رواني، ټل ته رواني، علیځای ته رواني، اسلام آباد ته رواني، 22 کیلومتر نه بهر ایتا اراده دی د سفر، اوس ته حد ترخص نه وزه خوړای شي. یعنی که ایتا اراده نه دی پېښور ټل 22 کیلومتر نه بهر اراده دی نشته بازار ته راغللی دا خو ته مسافر حساب نه شوی. مسافر حال حسابیږي چې کله ته نیت وي چې زه به د 22 کیلومتر نه بهر سفر کوم او دا شروع کیږي کله حد ترخص مو د طویله چې د کلی اخیری کوم دیوال دی یو شهر کوم وړو کې شهرونه دي او اخیری دیوال هغه نه تقریبا 2.5-3 کیلومتر بهر، یعنی دور هاته وځي چې شریعت خو دا طریقه خېلی دی چې غوږ سره اذان و نوري کلی دیوالونه پناشي. خو بهرحال نن سبا خو شهر دی جنا خونه د دوره ډینګه وي چې 6 کیلومتر نه ابریږي، خو 2.5 یا 3 کیلومتر بهر وځي بس دغه ځای نه ته حد ترخص سټارټ شولو او اوس ته خوراک شروع کوای شي. صحیح شولو حد ترخص دا معنا دی. دویمه یوه اهمه مسله دا خصوصا میاندو خویاندو حوالې سره چې هغوی سره خاص دی، بار د پوښتنې کیږي چې هغه صاحب مو بیماری تیره شوله 5 ورځې وه 7 ورځې وه اوس یکدم بیا راته شکون دی. کشه د شکون یو لفظ زده کړی دی، شکون مکون نشته، یا بیماری کې یا بیماری کې نه، دوی خبرې دي. دا خبرې ته خوږ واچوئ، دا ډېره اهمه مسله ده چونکې دغه سره روژې دغه سره لمنځونه ټول دې سره تړلي دي زناناو. خوبه بیماری ده چې مینسز نه ہوتے، انگلش کې مینسز نه، اردو کے عربی کی حیض نہ ہوتے آئی. صحیح شو محوری ایدی شرط داده دست دا کوئی دا مسئلہ چه دا کم از کم 3 ورځې رچی که 3 ورځې نه کم داغا بلد راغللو دا بیماری راغللا داغا مینسیس نه دی، دا حیض نه دی. 2 ورځې وي زنانه باندې راغله، 1 ورځې وي زنانه باندې دا بیماری راغللا، دا بیا حیض نه دی. چې کله حیض نه دی دا استحاضه شوه، استحاضې کې بیا ته لمونځ یا کوې به و استحاضې کې به روژه هم ساتې. لہذا استحاضې کې ته روژه نشي متوایي. استحاضې خپل احکام دي چې هغه کامه دی، قلیله دی، متوسطه دی. ځنو ته به هر لمانځه ته وضو کوي چې کامه وي، ځنو ته به صرف یو سبیل غسل کوي، که ډېره زیاته وه بیا به یو به سبیل غسل کوي، یو به وریځ لمانځو ته غسل کوي، یو به ماښام غسل کوي. خو بهرحال لمونځ بیا کوي او روژه به هم ساتي. که 3 ورځې نه کامه وي، کم از کم پکار دی 3 ورځې وي، دا یوه زیات نه زیات پکار دی 10 ورځې وي. سوچ مې دی خبرې ته زیات نه زیات پکار دی 10 ورځې وي. اوس یوه زنانه دی هغه باندې بیماري راغله 12مې ورځې ته ورسېده، 11مې نه ور واوښته، 12مې ته 13مې ته ور واوښته، دا به څه کوي؟ ایدی کومه خپله میاشتې بیماری دی چې هغه 5 ورځې دی، 6 دی، 9 دی، مغه ایدی مینسې شو، مغه یې حیض شو، هغه نه علاوه د کومې اضافي ورځې دي دا استحاضه شوله. ویلې لاسو نه زیات رچي نه، که لاسو باندې ودرېده خو بیا خو لاس نه لاس ټوله حیض شولو. صحیح شو. لحاظا شکون نشته. ایوی زنانه مثلا بیماری ختم شوله په سبیل بل سبیل بیا یی چاهو شکون دی. شکون مطلب دا دی چې شریعت طریقه خیلی دی چې ته خپل ځان چیک کا، ملوچو یا څه طریقې سره ځان چیک کا وکسا که هغه باند وی مکمل خو بیا حیض کې نه کا وی بیا وی نه وی نو پوهه چې ته بیماری کې یی. لحاظا شکون والا خبره نشته شریعت کې. صحیح شو. دا یوه اهمه مسئله وه چې بیان مکړله. خب ایوه بله مسئله هغه دا چې تازه کومې بچی دي، تازه بچی دي ډېر داسې پلاران دي، میاندې دي خپل طرفه بس هغه چونکې شریعت کې مفتی دی، پلار هر یو پلار مفتی دی ځان ته، هغه بچي ته هېڅ بس ته خوره ته نشې لرای، ته وړی نه، دا شی نه دی وروره. صحیح شو. دا شی نه دی. کله چې اسلامي 9 کاله پره شوله، انګریزۍ 8 کاله، 8 میاشتې 6 ورځې پره شولې، دغه جلکې بلیغه شوله.
ساتر ور باندې واجب شول، نه محرم ول احکام ور باندې واجب شول، الموز و روزه ور باندې واجب شول، ټول احکام راغلل. روزه ور باندې نشي خړای سبیل نه کمزوري ده ډېر یې هغه سب کمزوري ده نشي لاره ته ما یا ونی وای لاره پر شمای ور باندې وکا وای لاره انو پر خلارای شي کنه لاس باجو پر خلارای شي کنه چوره واسوي وکسه څه دی هاته ورسېده چې جلکې اوس لویږي بهوشيږي بیماری او ته لګيږي دی هاته ورسېده جلکې بقدر ضرورت ور باندې خوراک وکا او شتانه څو ته بیا ټول خوراکونه چای او مړې ارشنه بقدر ضرورت تګي د ډېر نیم ګلاس وبو ورکا څه باسا او گزارای سو شي وپایږي مړې اندوره هاته ورکا خو دې روزه قضا به بیا ورستا لري به کبیا هغه استطاعت کې د شي کی قدرت ور کوي تور باندې روزه وخري ورورا بیا کې فاروقي درو واستلا بیا شپېتو روزه د هم ور باندې واجب کړلې لہذا خپل طرفه ډېرې ور باندې ما خورا وړو بچو باندې. خوب ایوا بلا مسله هغه د بهر بیګا لایو پروګرام کې هم چا پښتنه کړي وا خو مو محسوس کړل چې ډېر کسان د پښتني کوي څنګه صاحب بهر یورپ کې دي امریکا کینیډا کې وغیرہ دي هغه څه کوي جن ریسټورانټ او هوټلو کې دي او شراب ګلاسونه پرینځي ایڅ مو ډیپټي انداده مو جواب انداده چې مو شراب ګلاسونه پرینځو یا شراب وړاندې کوو خو مې چې ګنا کسا شراب په متعلق هر یو کار حرام دی. لعن رسول الله حدیث دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لعنت کړه دی علی شاربه و علی بایعه و علی مشتریه و علی ساقیه دا ټول لعنت کوم کاسي چیکی کوم کاسي خرڅوي کوم کاسي خلی کوم کاسي جوړوي کوم کاسي ګوډي کیوړي کوم کاس انګور دی پر جمع کوي چې شراب نه جوړ کوم ته ټولو کسانو باندې رسول الله لعنت کړي دي. نو لہذا اشاره به دغه شهر رستورانت کې کار کوله چې صرف ګلاسونه پرینځاو یو صرف کوله یو ګوډي کې لوټ کوله وړلای ګلاسونه دي مثلا ځنو کار دي چې هغه کریټونه وروخي شراب بوتلون هغه ټیکسي کې وچی سردا کوي دا حرام دی چې کوم پیسې خستل دي دا حرام دي مزدوری دي وغیرہ دا ټول. البته خنزیر حواله سره ځنو ریسټورانټو کې استرالیا کې او ځنو ځایو کې خنزیر غوخه پخیږي وغه خوري ایدی حواله سره کسا سوچ وکوي کچېره ایتو ډیپټی نه څه الالی کا فرق نه کوي د ته جایز دی ایدی مزدوری جایز ده الله ولای د طویله پرینځه غوخه لګه پرینځه غوخه سپاکه غوخه ټوکړی کا دو جایز ده ایدی مزدوری خستله ته جایز ده خو سرو کولا هغه کاس هغه د خنزیر غوخه حلاله ده یا حرام ده بهر حال هغه پنیخ دی هغه ته پلیټ کې خلاله مړې مخکی کولا دغه بیا حرام ده دا جایز نه ده ایدی پیسې خستله جایز. اوس خپل جواب اکسا کچری ته دا کور دی چې تر پلیټ کې خنزیر غوخه او ترکاری دا او تا کېک داوي نو به دی پیسې خستله ته جایز نه ده کچری ته نه هغه کې لګولې چې کوم واشروم وی څنګه دا پرنځوای شي د غوخي مخې کسبخانه غونته وی للیږي هغه کې ته جواب دی بیا فرق نه کوي ته پرنځوای شي ته لولوای شي ته کټاوای شي څه مساله نشته ده صحیح شولو. خو اندیشون سره ایوا بل مسله غدا چې بهر ملکی ټیکسیون والا د پښتني کوي چې هغه صاحب مخو ټیکسی چلاو اوبر دی مثلا یو ځنه بل د سی ټیکسی دی کمپنی سره ریلیټډ دی سوال دا دی هغه صاحب چې مو لیاري باندې څو کله وخت کې مو کسو ایوا جل کې دی یو وډ کې دی هغه مو او چتاو ټیکسی کې مثلا نو ته چې بو مزه مو ته پاته دی چې د شراب خانی ته چی متپاته دې چې دا مثلا فحش کار زنه خانی ته چی نایټ کلب ته د چی دا ټیکسی کې زه بوزم کنه بوزم دې مو ته کرایه څنګه دی صحیح شو کسا کرایه خستله جایز ده تو نه تو ته پښتني کوله ضروري نه ده چې تو نه پښتنه واکي چې تو چی تا ورسوم ته د نه چیک کوي نایټ کلب کې دې شي هغه نایټ کلب کې نایټ کلب اخشي ته ای جنا کې دې شي هغه سپینګری نشي پوي ځکه کې دنسونه کیږي هغه کې ګناهونه کیږي او ځای ته مبيای کسا سوچ وکا آلتا ایتو ایدی کسٹمر وړلا ته جایز ده ته پښتني کوله ونه ضروري نه ده چې تا ته لور شي ته ګناه کوي کنه کوي شراب خاني ته یو کاسي کې دې شي هغه آلتا شراب خاني کې چا سره قرضاوي چا مرګلي سره ملاويږي تو ته پښتني ضرورت نشته ټیکسی والا چې تو تالته چې ته چیک کوي کچيري پاتره ته ولګي دا د ته وی ویل چې آلته شراب خاني ته څو مزه شراب چې کوم مبوزه بیا ته بدلله جایز نه دی
بیا یې بتلله جایز نه دی، د اجرات بیا ته جایز نه دی. یا دې شان سړي نعوذ بالله فحش کار ته زه څوم د فحش کار کوم هغې اډې ته بوزه بیا یې بتلله ته جایز نه دی. دې اجرات و رینټ خستله پیسو خستله جایزه نه دی. بس ته ویله څه مور نایټ کلب ته بوزه ته نه ویله څه د کوم، شربخانې ته بوزه ته نه ویله څه د کوم، ته بتلای شي کوم اجرات دی ټیکسي هغه ته خستای شي، څه مسله نشته دی. صحیح شو؟ ایچا که څه سوال یوه کوي بس د اخري مسله بیا ښیم. جی جی سمیر عباس و حد ترخص نه دی، حد مسافات دی، یعنی 22 کیلومتر نه بهر دی هغه کنه. سمیر عباس البته سمیر عباس یواري چې خپل لوړم ګوډي کې مې چیک کړلو 22 کیلومتر نه دی، سړی 19 کیلومتر دی، لہذا احتیاط پکار دی چې 2-3 کیلومتر لاندې نور یا لوړ شي. ها جی غیږ واچو هغه څه سوال دی؟ ها یو سوال دی کسه سوچ وکړئ چې ځنه زنانه ده پښتني کوي چې موږ ټیکاله کله واخلي څکو که نه چې ټوکه دی خوږه دی ترخه دی ژبې حده پورې څکو ویلي چې تاسو ته پاته دی که هلته روژایه سړي ساتلي وي دلته یې مړی اکدم دته روژه ماتې ټوکه کېږدوي نو شی موږ خو بیا دا ول د ټولو سارو کې د ژرندې چلیږي. کسه ژبې حده پورې څکله فرق نه کوي تیروای ما ژبې نه د هغه خوروا کېښلله هغه کتره دی ترکارۍ کېښلله پاته ته ولګېده څه ټوکه دی خوږه دی دې حده پورې شریعت اجازات ورکړی دی تیروای ما کني که تیره د کړله بیا د روژه باطله شوله. خو میاشتې کې یو لمباره چې د 29 دن چی کوي دو دالته چې لې باجی ته بیا ویل شي چې دغه ځای والا ډیراور کوم کاس څه کله پر چینور ډیراور 29 سوري جگہ پر چینور کی چلیږي ایواوري چې تلبار ملو شي په خبر بیا ایدی روزار نه کیږي. روزي نه علاوه تقریبا 2-4 نمبر صحیح شو. یعنی مطلب دا دو ذهن ایدی آماده د دیشی ته سموته کله په خبر سودی ملوشه ز څوم بیا دی باندې په خبر ډیر اور انوان رچی ولو 2 سفر ویلی نه کوي ایدی بیا روزا کیږي المنځ پر اده صحیح یکدم روان شي یا بیگینه اراده وی مساله یو خیل دی یکدم روان شو لیا چې کله 22 کیلومتر نه بهر سفر ته وکړلو ای تو روزا کنده وشولا هیڅ فرق کې یو انسان څخه چې سفر باندې لوړلو روزای موتش ولا اغنبات مثلا خځنې بیماری راغله روزای موتش ولا مثلا البته ځنه د شیشونه لکه موته بچي ولا د تویله چې بچي بیا مکمل خوراک نشي کوي ځنه د سکاس هغه باندې یکدم د حالات راغللو چې هغه ته بقدر ضرورت خوراک ضرورت د بقدر ضرورت چې کله وکړو هغه نه پورته بیا نشي کوي لیکن یو کاز چې هغه روزه مکمل باطل شولا یو سفر واجینه باطل شولا یو زنانانی بیماری راغله باطل شولا د څه طریقې سره بیا د ارچ خړای شي مخامه پوری څه مساله نشته اخري اسانه طریقه ده کله چې روزي کله ورځي تتان شولې یو د طبيعت خنش ولو پیږي چې اوس روزه نه لرم لور سفر وکا مکروه ده حرام نه ده گناهی نشته سفر وکا لاندې یک به پوری تک 22-23 کیلومتر سفر وکا آلته او بوچکا ان لاس بجې روشه یو غړا په بوچکا بیا دوباره روشه او شدا روزه ته کنده وشو وی خورا ایدی کذاب بیا ورستا لاری ورستا به لاری کی فرای نشته سفر کې د خړلې ده دالته خدای خړل دا یو مومن سوال کی چې واتو کولو نه سه بیماریم لګیو صلوات واستې محمد و علی محمد باندې محمد وعجل یو مومن سوال کی چې واتو کولو نه سه بیماریم ایماد کوړوي مت څه حکم دی غوي غوچو تاسو ټول سبا د مسله پیقیږي یو انسان د هغه بیماری واجی نه روزانه سي ساتای یا 50 کال عمر ده 70 کال عمر ده 50 کال عمر ده دی عمر کې د اکثر کسان روزه ساتي 70 کال 50 کال عمر دونه نه ده ټوله دي ساتي چې صحت خوي ساتي دي د دې بیماری واجی نه شوګر واجی نه بلډ پریشر واجی نه بیماری واجی نه نشي ساتای لہذا دی باندې مد واجب ده کاسو کنه شي ساتای مد ور باندې واجب ده یو کس چې هغه ډیر زیات سپینګیره شوی هغه او یاونه پورته ده اتیاو کولو ده 50 یاو کولو ده
هغه کمزورۍ وجې نه هغه ته روژه ممکنه نه دی ډېر زیات کمزوری شی دی بیمار وي یا نه وي که بیمار وي خاصې بیمار دی که نه وي بیمار یا کمزوری وجې نه هغه روژه نشي ساتای داسې کس باندې بیا نه قضا شته و نه ورباندې کړوای شته مت شته صحیح شو تستای شي مستحب صدقه کومه ده د وریجې والا دوته صحت تیار ورکوای شي که یو ریډي والا دولی دو صحت فقیر هغه ته مستحب صدقه ورکوای شي زکات نشي خستای واجب صدقه ویل شي زکات دی شه واجب صدقه شریعت نامې کی لہذا دو نشي خستای زکات فطری پیسې په مسجد او په امام بارگاه نه کیږي ورورا په تعمیرات نه کیږي دوی غریب کاس دی هغه د حق دی دو په کور غریب تعویر کی یو ایروړه پښناموس ته هغه وکیل دی او هغه بیا غریبانو نه تقسیم هغه څه کوي هغه ته مجتهد طرف نه اجازه دی هغه بیا استعمالوي ته خپل مسجد ته امام بارگاه ته چې ته مثلا ادارې ته نشي ورکوي غریب ته به ورکوي بل کاس د پنځه سو نه کمزور دی غریب دی روزه موت کی مثال وی هغه نه بس کی برابر نه دی او کس حالات څنګه دي حالات دسي شو هغه ته روزه متوله ضروری شو ویلې که روزه نه وساتل هغه لويږي هغه ته بیماری لګيږي دی وخت دي ته روزه معاف دي د اوخري او سي دي ورسته کا قضا ساتای شي ایوای وافته کې پنځوري جو کې خو قضا وساتي کا قضا نه شو ساتای مدلاند کی بیا صحیح شو غریب ته استغفار وکي فرق نه کوي استغفار وکي مدلشي لټا اللهم صل علی محمد